أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. سورة المؤمنون مخیاتونو کی ابتدانا صفات د مومنانو ذکر کړو. کوم چې مومنان دي هغه لپاره بشارت او زیر د جنت وو. د انسان د پیدایش تذکره وا څومره خپلې شکل او صورت کې الله ما پیدا کړل. دلائل عقلی هغه ذکر کول مختلف قسم میوه په لحاظ سره سارو په لحاظ سره الله د ما ټول تاسو پیدا کړی او تاسو راشي خبر ومنه یو په هغه سبا نه عمل کی چې ما تاسو درلېږي دا الله کوم ومنه د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند تیر کړي تاسو د پاره کامیابی د دې نه نورې طریقې کې تاسو اختیاروي نو پای کې کامیابی نشته. نو منون کلا زیر د جنت نه منون کلا ترهیب داوی لپاره تخویف د جهنم. دې ځنا د نوح علیه السلام او دا د قوم تذکرہ کوي. دا دلایل نقلی شروع کوي دې ځنا چې الله وی نوح علیه السلام راولېږو دا قوم ته خبره وته وکړه خلکو پسې بل نور خبرې شروع کړې. کله چې ونشوا اخر داسې حکم راغی چې د نوح علیه السلام قوم د تباهي حکم راغی واغه سیلاب پر راغی طوفان راغی د کشتۍ نه علاوه چې څومره خلک دي ټول تباه شو. یو تن پکې نه پاتې شوی که څوک قصې کوي نو دروغ وایي په دې فیسبوک باندې او په دې سیزونو باندې څه بعضې قصې ذکر کېږي خلک یې وایي دروغ وایي یو بوډۍ وه پکې او هغه پکې بچ شوي وه هغه پکې پاتې شوي وه د نوح علیه السلام نه هېره شوي وه الله بچ کړه. څوک یې دا قصې کوي نو دروغ وایي. دا اول چا دروغ ویلي نو وروسته چې ورپسې سړی وایي نو دروغ وایي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو سړي د دروغجنوالي لپاره دا خبره پوره ده چې دی هر اورېدلې شوې خبره مخې ته نشر کوي مخې ته خوري مخې ته وایي. نو د نوح علیه السلام او د هغه د قوم تذکره کوي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او یقینا لګل موږ نوح علیه السلام دا قوم ته فقال یا قوم انوي سما قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بندگی کوي د الله یو ومني نشته استاد د بارا د الله نه سوا بل اله. افلا تتقون یتقوا ول اختیاروي راشي ایمان راوړي الله یو ومني دا الله بندگی کوي. فقال الملأ الذين كفروا نو وی غټانو هغه کسانو چې کفر کړو د قوم داونه اولنا خلق راځي نو مالدار خلق غټان خلق دا د دین اسلام او د حق مخالفت کوي. دوی دا ماته خړکی زما عزت خرابوي او په دې باندې عزت خرابېږي نه راشه ایمان راوړه ستا عزت د هغې نه به زیات شي. خو دی وایي نه زه اوس د ده پسې روان یم نو خبره کوي
فقال الملأ الذين كفروا من قومه نو وی غټانو دا کسانو چې کفر کړل د قوم د نوح علیہ السلام نه ما هذا الا بشر مثلكم ندې دا مگر بشر دې تاسو غوندې تاسو په شان دی انسان دی یرید ان يتفضل علیکم دې غواړي چې لوی دې حاصله کی مشری حاصله کی پتا سو باندې دې پتا سو باندې غوړواله حاصله مشری حاصله غواړي ولو شاء الله لانزل ملائکه کچری الله وخته د دې قوم د انسانانو د هدایت نو الله ملائکه را لګلې دا مختلف خلق مختلف امتونه پیغمبر چې کله ورته راغله نو دې دا اعتراض ابو هر یو امت کړل زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دې پیغمبر را لګي ملائکه را لګي دا غي مختلف وزینو کې مختلف جوابونه الله رب العزت کوي سورۃ انعام کې ویلو ک ملائکه را لګل نو پس کې ورا لګل انسان په شکل کې ولې ملائکه ته یې نه تاکي خدای نشته د ملائکه ویلو ناغه ملائکه چې راتلې نو د انسان په شکل کې براتلې او چې انسان په شکل کې راغلی وي نو تب بیا دا چې دا انسان ولا لبسنا عليهم ما يلبسون حال دغه دغه تذکر ابتدا کی ذکر دی فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم اغيدا خبر کولا نره دا مگر یو بشر دې تاسو نه یو دوی يتفضل عليكم والدې چې مشریحه سری په تاسو باندې ولو شاء الله لانزل ملائکه کچری الله وخته نو خامخاله لګري به ملائکه لرا ما سمعنا بهذا نداو دې موږ دا خبره فی ابائن الاولین په خپل قرار وکیلو کې زموږ اسمره زمانه تیر شو موږ تر اوسه پورې دا خبره نه دا ویلې ولې په دې وخت کې د دې په دې وخت کې بل پیغمبر نه راغلی پیغمبر راغی دې خبرې شروع کړې اعتراضونه شروع کړو د نوح علیہ السلام دراتو تقریبا دا هغه دور چې مسلمانان پکې ختم شیو د آدم علیہ السلام نو رسو نور پیغمبران راغلي خو نوح علیہ السلام چې په کوم دور کې راغلي نو مسلمانان ختم شوي دي ټول مشرکان دي نوح علیہ السلام تذکرہ الله رب العزت مختلف وزینو کې کوي نو هلته کله چې په سورۃ نوح کې کوي نو هلته کې د دې مشرانو هغه خبرې ذکر کیږي سره د دې مشرکانو کافرانو مشرانو هغه ویل کا خبره د نوح علیہ السلام مونږ مانی او دا تاسو چې کوم باباګان دي دا باباګان چې تپری نه دی لا تزرون ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا پنځه باباګانو دا چې تپری نه دی دا راونی سي د دې بندګي کوي د دې باد کوي نوح علیہ السلام کله وی د باندې لیوان توب دی کله باندې ما سره کله سره مختلفو وختونو کې د دې خبرې دي فقال الملأ نسبي ولو شاء الله لانزل ملائكه کجر الله مختین خامقرا لګلې ملائکه ما سمعنا بهذا نداول دې موږ دا خبره بیا باندې الاولین په خپل قرآن وکړو کې په دې دور کې هم تاسو وایي دا پولیس پرالل نه وي مسلې دي دا تر اوسه کومه نه دا وایي نو تاسو څنګه دا وایي جمعه کو ته نه پیژنې تاسو څنګه دا وایي چې د دین مجلس چې ته پای هوته نه کینې مدرسې ته تنه سي جمعه ته تنه راځي تبلیغان سره تنه کینې یو تاسو وایي دا هغه کې ساتي خدا نه وایي ساتي دا خبرې نه کوي ستا عمر مصابو کې تیر شو وجلو کې تیر شو دنا نه دی وایي نه دا خبرې نه راوځي هغه دا خبرې نه کوي نو دی وایي ما سمعنا بهذا ولا موږ نه دی اورېدلی نو ته کوم ځای کې هغه کې خو دې کې هغه نه اورېدلی ساربونه دا خبرې نه راوځي خالص ساري دا خبرې نشي کولای او کوم ځان ته کې ناسي نام صاحب شان دي دې تسکار کې وایي زه خو د سارو کار کوم او کور سارو کار ورپسې شه ساروی د سارو کار کوي
سارو پشان دکار کی لگیا ما سمینا بهذا فی آبائنا الاولین دے بلگائی ہمیشہ مخالفت بکی دی دا مولا مخالفت بکی دا عالم مخالفت بکی ما سمینا بهذا فی آبائنا الاولین نہیں اوریدنی منگا دا خبرہ مخبر پلرانو مکینوں کی دا مشران نمنگا ندا اوریدنی ان هو الا رجل به جنہ ندے دا مگر یو سڑے دے چپدمائی لیونتوب دے بے جنات دے بے پیریان دی ہوئی فتربصوا بهم انتظار کوئی په دبانې حتی هی تر یو وخت پورې دبانې انتظار کوئی مړ وشي نوح علیہ السلام الله ولې ډېر عمر وکړو کله چې دا یو سړی لیونی شو نو دا لیونی بیا عمر بیا ډېر زیات نه وي هم چې ګورې د انسانانو عمرونه دلته کې زمونږ اویا اتیا کاله داسې عام طور باندې داسې چلیږي شپېته اویا اتیا او بعضې پکې زیات شي لس اتیا سل کاله د سلو نه پکې زیات شي او کله چې یو سړی لیونی نو د هغه بیا عمر دومره اوږد نه وي نو دې دا خبره کوله د باندې لیونتوب دی نو صبر به وکړي مړ به شي لیونتوب پکې دی چې لیونتوب پکې پته کې دننه بیماري ده دننه بیماري پکې نه هغه دی پوری بس آخر مړ شي نو سر مړ شي سورج بدے لکھیا ہے وہی کی با جو مرد و شکلا سے خوشی کنا اللہ علیہ عمر وکڑو لیونتو کو بینو کنا نو بازی ہوئی سوار بس وکال عمری نو دا لکھیا دے ہر سوال معلوم دی سوار بس وکال لکھیا دے نحنیم سوکال دو صرف تبلیغ کر دے سختی تیری کڑی نحنیم سوکال ادانو اس عمرنا سبی مخکینی او سرستنی اغدا آرام و دراحت زندگی و بیا ما سمینا بهذا فی آبائنا الاولین ان هو الا رجل ندے دا مگر یو سڑے میں بھی جنہ چی پدمانی لیون توب دے فتربصوا بی حتی حین انتظار کوئی پدمانی یوسو سی وقت پورے قال رب انصرنی بما کذبون وی اللہ زمان امداد کے بسور دے چلے خلقو زمان تکذیب کو داخل سو کو لگیا دی و اذا خبر مونږ نه دا ویلې سو ویلا لیوانه دې سو سوې يتفضل علیکم دې مشریع شلور غواړي دا خبره چې شروع کړي کنه دا مقصد بل لې ما داخله مشریع شلور غواړي داخله کولی کې سبب بل سوې امداد غواړي د الله نه غواړي رب انصرنی بما کذبون یا لا امداد دې زما په سور دې چې خلکو زما تکذیب وکړو فاوحینا الیہم وحی اکراغتا عن اسنائی الفلک چی جوڑکا یو کشتائی بِآیُنِنَا سمنگا پا مخی و وحینا سمن پخون باندے فیضا جا امرنا نو کل چراشی حکم سمنگا و فارت تنورا تنور جوش ہوئی نو فصلو فیہا نو داخل کا پدے گی من کل زوجین اثنین دا ہر یو قسم نا جوڑے شیدوا و اہلکا و بل اہل رائلنا الا من سبق علیہ القول منهم مگر آغسو چے مخی فیصلو شوی باغی بانے ددینا نو فصلک فیہا من کل زوجین اثنین و اہلکا خبل اہل پکی داخل کا نو اہل دنوح علیہ السلام وی دریزا منو درین بیان دیوے دا پکی داخل کا یو بخبلان نوح علیہ السلام شو او دغا سمرا سید سر چی دی چی آبا اوبو کے مڑکی آپ کی داخل کا آئی تذکرہ مخشی و کشتی و غٹا کشتی و دریچتا و 50 گزا اغا پلنوا یو نیم سل گزا اغا اگدوا او 10 گزا اغا دنگوا نو دومره غټه کشتی ده روانه ده هغې تذکره نور ځینو کې راځي په دې دریاب کې چې روانه وه سم د غره په شانتې روانه وه کالجبال نو فاوحینا الیه نو وحی وکړه موږ هغه ته ان اسماعیل فلک چې جوړه کشتی بِآیُنِنَا زموږ په
زمونږ په مخ کې او زمونږ په خونه باندې فإذا جاء أمرنا نو کله چې راشي حکم زمونږ فارغ تنور او تنور جوش ووهي په تنور کې اوبه راوځي نو بیا خبره زه شروع کېدو ده اوبه را روانې دي اوس فاسلک فیها داخل کا په دې کې من کل د هر قسم نه زوجین جوړه چې هغه صحیح جوړه دوی یو نر یو ماده وعلى قبل أهل را إلا من سبق عليه القول منهم قبل أهل را مگر آغسو چی مکی فیصل شید باغی بانی دینا نو قبل أهل کی آغسو بداخل ہے چی آغا بانی فیصل ندشوی نوح علیہ السلام و دا نوح علیہ السلام خزا بی بی آغا پکیم پاتی شوا پکیم غرق شوا او دا نوح علیہ السلام یو سویو آغا پکیم تباہ شوا درے زامن او درے گیان دی دا بچوی داغین علاوہ بعضی مفسرین لکی علماء لکی تاریخی کتابوں کی نو صحیح خبر باقی نہ معلوم جو سمر دی سو یو سوئی مختلف تعداد ذکر گئی سو نا صرف دقا کشتی کی انسانان دقا و کسان درے کسان زامن درے گیان دی یو نوح علیہ السلام بخبرہ صرف دقا نور اباځو نه دا اتیاو پورې تقریبا سب قولونه خلک ذکر کوي څو دا نه زیات ذکر کوي خو نسل چې بیا چلے دل بیا د قدرو نه چلے دل د نوح علیہ السلام د اولاد زامن آیو چې موږ غلط شو نو په دې کې یو حام سام یافس د درې زامن دا موږ بچو او کنعان نو غلط شو بل ځکه کې تذکرہ دا شی ولا تخاطبني في الذين ظلموا مخاطب کیگا ما سره پاکستان مبارکی ظلم کړل چا چې ظلم کړل شرک کړل مخالفت کړل استا هغه بغیر کیږي تبا کیږي باندې دغه مبارکی ما سره وسی خبر نه کې سفارش باندې کې چې دا بچ کوس نه بچ کېدو خبر اخلاص ده ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون يقينا دي لورشوي فاذا استويت انت نکل چې برابر شي ته ومن ما کاج استاسرم ملګری دی پکشته کې فمن وعدا سي الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين ټول تعریفونه د خدای ته خاص هغه ذات د پاره دی چې بچي کومه د قوم ظالمانو نه قوم ظالمي تباہ کومه بچو وقور رب انزلني منزل مبارک الله سوا اے زما ربانا کوس کې مونږه په کوزولو مبارک باندې خستو باندې وانت خیر منزلو ته بهترین د کوزون کو نا کولې طریقې باندې کوزول کې نور خلکو کوزول نه نور خلکو کوزول چې کې نام بیا سړی ارتاوي سړی راکاږي الله چې موږ په قلاره کوسي ان فی ذلک الآیات یقین په دې کې خامخا نقلی وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ يقین موږ یو ازمېښت کوونکي امتحان کوونکي ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین دې ځینې بل خبره ذکر کړي بل دې ذکر کړي دا هود علیہ السلام د قوم تذکرہ کوي دا دې ځینې شروع کیږي او دغه وګړي باسي داسې چې هغه بے ځای اونته کی دا روکو هو د الله تعالی طرفنا د پیغمبر د طرفنا نه نقل ودا چې یو عالم هغه مخکې شی او تراویح کولی چې کله به روکو وکړه یاد لګي به روکو لفظ به دا روکو به وسرونی کړه چې په دې ځمانه هغه روکو وکړه بیا چې بل رکعت کوو بل رکعت کې روکو به وکړه هغه وسرونی کړه نو کله کله سره خطا شي بے ځای روکو کی ناو کی بے ځای روکي هغه نو بیا په ځمانه کې ګرځي کې لاندې دغه ځمانه روکو وکړه ثم انشانا من بعدهم قرنا آخرین هود علیہ السلام د قوم تذکرہ د وزینه کوي بیا ان شاء الله سبحانه و تعالی الله دې ته موږ قرآن